فرشتو تلاوت وورید نو فرشتو ویل مبارکباد دی وی هغه چاله چې پچا به دا قرآن نازلیږي مبارکباد دی وی هغه چاله چې د چا په زړونو کې او د چا په سینو کې به دا محفوظ کیږي او یادیږي به او مبارکباد دی وی هغه چاله چې د چا په شونډو او د چا په ژبه د دې تلاوت به کیږي نو د قرآن پاک دا قاریان حافظان عالمان طالبان پیدا نو هغه زمانه کې فرشتو دوی ته مبارکباد ویلی دی دا د رحمتونو برکتونو نه ډک کتاب دی په کوم مجلس کې چې د قرآن پاک تلاوت کیږي نو هغه ځای کې د الله د رحمت فرشتې راځي اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ د شپې په خپل کور کې د قرآن پاک تلاوت کو سورت بقره لستله یو طرف ته معشوم بچی یحیی اوده دی او بل طرف ته په موږي تړلې اس ولاړ دی د چې تلاوت کو نو د تلاوت دوران کې خیال شو چې دا اس تاویږي را تاویږي د ورته تلاوت بند که ورته کتل چې دا اس مې ولې تاویږي خو چې د تلاوت بند که نو اس قلار ودرېده بیا تلاوت شروع که نو لږ ساعت پسې کتل اس بیا تاویده را تاویده دو ته بیا تلاوت بند که نو اس بیا قلار ودرېدله سوزله داسې وشو خو آخر کې راوي وی چې د دې یرې مې تلاوت بند که چې اسې نه دا اسراله ماشوم بچی یحیی چخړې نه کي وی بیا داسې بره چې مې وکتل نو زموږ د کور ته اوریځ راښکته شوې ده او په دې اوریځ کې رڼاګانې او چراغونه ښکارېدله نو سهار له پیغمبر علیه السلام ته حال ویلی دی چې بیګا مې داسې حالات ولیدل نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل اقرأ یا ابن حزیر اقرأ یا ابن حزیر اے د حزیر زویا تا به تلاوت کو قرائت به دې کو دا تا چې کم رڼاګانې او چراغونه لیدل دا د الله د رحمت فرشتې وي او ستا د قرآن اورېدو دپاره راغلی وي نو که تا تر سهره پورې قرائت جاری ساتلی و نو دا فرشتې به تر سهره پورې موجود وي د مدینې ټولو خلکو به لیدلی وي دې روایت نه معلومیږي چې کوم ځای کې د قرآن پاک تلاوت کیږي نو هلته د الله د رحمت فرشتې راځي نو دا تلاوت که یو بنده ځان لکوي نو هم او که په یو مسجد او مدرسه کې د درس او د تدریس په شکل کې استادان او شاگردان تلاوت کوي نو هم هلته د الله د رحمت فرشتې راشي نو هغه ځای برکتي شي هغه وخت برکتي شي هغه خلق برکتي شي نو قرآن د الله د رحمتونو نه ډک دی کم ځای چې تلاوت کیږي نو په هغه ځای د الله د رحمت باران وي دا عام باران چې کله کیږي نو دا په یو کور یا په دوه کورو باندې نه وي بلکې غیر چاپیره لرې لرې پورې په ټوله علاقه باران وي په یو کور نه نو دغه شانتې مسجد او مدرسه کې چې تلاوت کیږي نو د الله د رحمت باران په مسجد او مدرسه یوازې نه دی بلکې غیر چاپیره ټوله علاقه باندې د الله د رحمت باران وي نو د مدرسې سره غیر چاپیره ګاونډیان دې ډېر خوشحاله شي فخر دې وکړي په دې چې د دوی په علاقه کې د دین یو مدرسه شته د قرآن مدرسه شته او په هغې د رحمت باران روزانه کیږي نو زموږ هم پکې برخه ده نو د مسجد او د مدرسې ګاونډیان ادې خوشحاله شي په دې باندې د دې قرآن دپاره موږ څه درخواست مخکې نه دی کړی الله پاک ته چې یا الله موږ له قرآن راکا
او نه زمنګ مشرانو څه درخواست کړی دی نو بې درخواسته بې طلبه مفت کې الله موږ ته قرآن را کړی دی. الله پاک فرمای ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا موږ په میراث باندې ورکړی دی دا کتاب هغه خلکو ته چې موږ د چا انتخاب کړی دی چاڼم کړی دی من عبادنا زمنګ د بندیانو نه. نو دا اورثنا لفظ کې یو اشاره پرته ده. مثال په طور باندې یو بنده محنت مشقت وکړو ښه ډېر دولت یې پیدا که او دا بنده چې وفات شي نو د ده د مال او دولت به چا ته میلاویږي نو د ده په رشته دارو کې چې کوم ډېر نږدې دي هغې ته وارثان وایي نو دا مال او دولت به وارثانو ته ورکیږي. نو اوس سوال دا دی چې د وارثانو په دې مال او دولت ګټلو کې څه محنت مشقت کړی و نه یې کړی نو د وارث ته دا مال بغیر محنت مشقت مفتو کې ملو شو. نو دغه شانته اورثنا کې اشاره ده چې دا قرآن ما او تا ته ملو دی نو دې کې زما او ستا محنت مشقت نشته دې کې زما او ستا څه کمال هم نشته دا خو د الله خصوصي مهرباني وه پرزونه وه نو مفتو کې بغیر مشقت قرآن موږ ته ملو شو. ثم اورثنا الكتاب دا کتاب موږ په میراث ورکړی دی دې امتیانو ته او د آدم علیه السلام نه والا تر قیامت پورې دا تمام انسانان الله چاڼ کړل په دې کې عمده ترین پسندیده ترین خلق هغې را جدا کړل او هغوی له قرآن ورکه 1,40,000 کم زیات پیغمبران او د هغوی امتیان مخکې تیر شو هغوی له قرآن ورنکه او دې اخري امت له قرآن ورکه لکه دی په ټولو کې چاڼ کړل د دوی انتخاب یې وکړو اصطفینا من عبادنا موږ غوره کړل پسندیده م کړل نو دا امت د الله خوښ دی من عبادنا الله وی زموږ د بندیانو نه دي دا تمام مخلوق د الله بندیان دي خو الله دې امت ته خپل بندیان ووی لکه چې دی د نورو په نسبت ډېر خوښ دي نو ځکه دي د خپل بندیان ووی. بیا د قرآن دا خاوندان ټول بزرگان نه دي دې کې ګناهګار هم شته درمیانه خلک هم شته او اعلی درجه بزرگان هم پکې شته د ټولو حال الله جدا جدا ویلی دی فمنهم ظالم لنفسه بعضې د قرآن خاوندان په ځان ظلم کوونکي دي یعنی مسلمانان دی فرض خو به کوي خو واجب نه کوي سنت نه کوي مستحب نه کوي په غفلت کې ژوند تیروي نو دا هغه ظالم لنفسه دی سره د دې چې قرآن ورته ظالم لنفسه وایي خو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای یغفر لهم دوی ته به هم بخښنه کیږي د قرآن دا ګناهګار دی دا به بخښلي کیږي ومنهم مقتصد او بعضې د قرآن خاوندان درمیانه دي نه خو ډېر ګناهګار او نه ډېر لوی اولیاء کرام منځ منځ کې دي د دوی په باره کې فرمای یحاسب حسابا یسیرا دی سره به آسان حساب کیږي د قیامت پر ورځ به الله ځان ته پیش کی نو چیړ چاړ به ورسره الله نه کوي چې دا فلانې کار دی ولې کړی دی فلانې کار دی ولې نه دی کړی دا چیړ چاړ نشته هسې عملنامه به ځان ته پیش کوي او ټک مارک پې کوي زه په مخه دی ښه خدای بخلي زه جنت ته نو آسان حساب کتاب یحاسب حسابا یسیرا ومنهم سابق بالخیرات باذن الله او بعضې د قرآن خاوندان نیکۍ ته ډېر زیات ورروان دي د الله په حکم باندې او د دوی په باره کې فرمایي دا به بغیر حساب الله جنت ته بوځي نو د قرآن خاوندان
که خدی نو هم خدی که بد دی نو هم خدی مجموعی طور دا امت خدی ځکه چې دوی له الله قرآن ورکړی دی او ذلک هو الفضل الکبیر دا په دوی د الله ډېر لوی فضل دی چې قرآن ورکړی شو. اوس د قرآن خاوندان د عام ټول مسلمانان دوی د پاره څه اجر ثواب شته او جنات عدن يدخلونها الله فرمای دی به جنت عدن ته داخلیږي. اوس جنت عدن موږ نه پیژنو نو پیغمبر علیه السلام وضاحت کوي وی قصر من لؤلؤات د یوې مرغلرې نه جوړه یو لویه قلا ده فیها 70 دارا دې قلا کې دننه اویا کورونه دي او هر یو کور من یاقوتة حمراء اب د سرو یاقوتو نه جوړ وي. بیا دا کورونه به څومره لوی وي کورونه کې دننه آبادي فی کل دار 70 بیتا بیا په هر یو کور کې دننه اویا کمرې دي او هر کمره من زمردة خضراء د شنو زمردو نه به جوړه وي. بیا دا کمره به څونه وي فی کل بیت 70 سریرا هر کمره کې دننه اویا لوی تختونه به پراته وي علی کل سریر 70 فراشا او بیا په هر یو تخت جدا جدا اویا قالینونه به ویړ وي علی کل فراش زوجة من الحور العین او په هر قالین د پاسه غټو سترګو والا د جنت حوره د قرآن د خاون په انتظار. او بل روایت کې دی